الله الرحمن الرحیم. مسلمانان رونو ډیره زبردست وظیفه مې ستاسو دپاره راوړې ده. الله جل شانه مو خوشحاله او باد ساتئ چې هر چېرته اوسیږئ. دا وظیفه چې ده عزتمندو مسلمانانو د الف لام میم د ډیره مختصره، ډیره مجربه، ډیره نورانی وظیفه ده. ستاسو چې هر قسمه حاجت دي، هر قسمه پریشانی صرف په 3 ورځو کې الله جل شانه به ستاسو تمام پریشانی، تمام مصیبتونه ده به الله جل شانه حل کي. عزتمندو مسلمانانو دا به صرف 3 ورځې کوئ او 121 پیرې به وایي د ماسخوتن مونځ نه پس چې کله په تنهایۍ کې شئ، په یوازیوالي کې شئ، څوک در سره خواته نه الله جل شانه ته متوجه شئ. او طریقه کار یې دا دی چې د نوافل به ورسره 2 رکعته نفل وکئ، صلات حاجت مونځ به وکئ، بیا به د لاسونه اوچت کئ او دغه دعا چې دا الف لام میم الف لام میم الف لام میم دې طریقې سره به دا 21 کرته ووایئ، 21 ځله او مخکې وروسته به 3 ځله درود شریف ووایئ. او دا عمل به تاسو د 3 ورځو پورې کوئ. 3 ورځو کې به انشاءالله العزیز چې تاسو په یقین سره وکئ. هسې نه چې تاسو یې وکئ بیا ماته کمنټ کې وایئ چې نه دا خو کار نه کوي. یقین پکې اصل شرط دی، مونځ او دس او پاکدامني پکې شرط دی. یو سړي ته سړی په ګناه کوي، بل سړي ته سړی چې دی نو هغه نیکۍ کوي، نو دا چېرته دغه کېږي چې کله ته پاک شولې او ځان دې پاک کړو الله جل شانه ته متوجه شه. او 3 ورځې روزانه ده ووایه او 21 پیرې به یې وې او 3 ورځې مسلسل کړه د ماسخوتن مونځ نه پس. الله مو خوشحاله او باد ساته. جزاک الله خیره.